أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. پتیر درس کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په اسم محضه کې درې وجه د تسمیه ذکر شوي، په اسم کنیه کې درې وجه د تسمیه ذکر شوي، او لقب د امام ابو حنیفه رحمه الله درته ما تشریح کړو. دارنګي د امام صاحب بشارت په قرآن او په حدیث کې د الله پاک په توفیق ما درته ذکر کړو، او د امام صاحب علمی مقام مې درته ذکر کړو. پنن درس کې امام ابو حنیفه او علم الحدیث. د امام ابو حنیفه رحمه الله مرتبه په علم الحدیث کې څومره وه؟ ګوره طالبانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته په سلګونو صحابه کرام په کوفه کې اوسېدل. لدی وجه د مکې او د مدینې نه وروسته کوفه دریم علمی مرکز و. امام صاحب په دغه علمی مرکز کې پیدا شو. بل طرف ته امام صاحب ته الله پاک دومره قوي استعداد ورکړو چې د دې قوي استعداد نه په استفادې سره د نور علوم شرعیه په څنګ کې په علم الحدیث کې امتیازي مقام حاصل کړو. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بشکه چې په علم الحدیث کې لوی امامو، ځکه چې په قرآن، حدیث، تاریخ او لغت کې د مهارت نه بغیر د اجتهاد تصور نشي کېدلی، ځکه چې مجتهد د قرآن او حدیث نه د مسائل استنباط کوي، او په استنباط او اجتهاد کې د امام صاحب نظیر نو. لکه امام شافعی رحمه الله چې فرمایي چې الناس فی الفقه عیال علی ابي حنیفه، الخیرات الحسان صفحه 15. یعنی خلق په فقه کې د امام صاحب روحانی اولاد ده، لہذا چې په اجتهاد کې نظیر نو، نو د قرآن او د حدیث په مهارت کې د امام صاحب نظیر نو. اجتهاد بغیر د مهارت نه په قرآن او په حدیث کې نه دی ممکن. همدارنګه یو څه اقوال د محدثینو به د امام صاحب په باره کې درته ذکر کم، د هغې نه به د امام صاحب مرتبه په علم الحدیث کې تاسو ته معلومه شي. مکی ابن ابراهیم فرمایي چې کان اعلم اهل زمانه، مقدمه د اعلاء السنن جل اول صفحه 180. مناقب الامام الاعظم للموفق جل اول صفحه 204. یعنی په علم الحدیث والقرآن کې امام صاحب د خپل زمانه د ټولو علماو نه لوی عالمو. دا د امام بخاری د استاد خبره ده. په هغه زمانه کې د علم اطلاق په علم الحدیث کې دلو. دارنګ علامه ذهبی رحمه الله امام صاحب ته د احادیث حافظ وای. تذکرہ جل اول صفحه 158. او د محدثینو په اصطلاح کې حافظ هغه چاته ویل شي چې یو لک احادیث متنن و سندن، جرحا و تعدیلا و تاریخا یاد وي. مقدمه د اعلاء السنن جل اول صفحه 22. دارنګي مشهور محدث یزید ابن هارون فرمایي چې کان ابو حنیفه احفظ اهل زمانه. ابن ماجه اور علم الحدیث عبد الرشید نعمانی صفحه 20. امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل زمانه په حافظانو کې د ټولو په نسبت قوي حافظو. امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل زمانه کې د ټولو نه لوی حافظو د حدیثو. علامه ذهبی د امام صاحب د همدرسی مسعر ابن قدام په حوالی سره لیکي چې ما د امام ابو حنیفه رحمه الله سره یو ځای علم الحدیث شروع کړو، لیکن هغه باندې غالب شو، او په زهد کې الله هغه ته فوقیت ورکړی دی، او په فقه کې خو تاسو ته مرتبه معلومه ده. مناقب ابي حنیفه لشمس الدین الذهبی صفحه 20. د امام بخاری رحمه الله بل استاد چې د امام ابو حنیفه شاګرد دی عبد الله ابن مبارک، دته علما امیر المؤمنین فی الحدیث وای. کله چې عبد الله ابن المبارک د امام صاحب په تربیت کې راغلو، نو بیا به امام صاحب ته د احادیث شهنشاه ویلې. تاریخ بغداد للخطیب جلد 14 صفحه 345. همدارنګه به عبد الله ابن مبارک فرمایل چې که الله زه د امام صاحب په تربیت کې نه وی راوستلې، نو زه به یو عام سړی وم. دا د امام بخاری د شیخ خبره ده عبد الله ابن مبارک. وګوره مقدمه د اعلاء السنن جل اول صفحه 180.
بے نظیر محدث امام سفیان الثوری رحمه الله فرمای چې كنا بین یدی ابي حنیفه كالعصافير بین یدی البازی وان ابا حنیفه سید العلماء. مقدمه د اعلاء السنن جل اول صفحه وویش. یعنی موږ به د امام صاحب په مخ کې داسې وو لکه چنچڼې چې د باز په مخ کې وي، او امام ابو حنیفه رحمه الله د علماء سردارو. امام ذهبی رحمه الله په تذکره صفحه 195 کې په خپل سند سره د سفیان ابن عینه رحمه الله قول را نقل کړی دی چې لم یکن فی زمان ابي حنیفه بالکوفه افضل منه ولا اورع منه ولا افقه منه. د امام صاحب په زمانه کې په کوفه کې د امام صاحب نه بهتر تقوادار او فقيه نو. همدارنګه علامه ذهبی په تذکره صفحه 180 کې د امام ابو داود رحمه الله قول را نقل کړی دی چې ان ابا حنیفه کان اماما. د امام صاحب د علم الحديث اندازه د امام صاحب د شيوخ او د شاګردانو نم لګيږي. امام موزی رحمه الله په تهذیب الکمال کې د امام صاحب 4 او یا شيوخ ذکر کړی دي، او علما پوېږي چې امام موزی د یو راوی د شيوخ استيعاب نه کوي بلکې په بازو باندې اکتفا کوي. لہذا مولا لقاری رحمه الله د مسند ابي حنیفه په شرح کې او علامه ابن الحجر المکی الشافعی په الخيرات الحسان کې د امام ابو حنیفه د شيوخ تعداد 4 زره ذکر کړی دی، او شيوخم د داسې درجی دي چې په ورسته معروف او مشهور محدثینو کې چاته نه دي په نصیب شوي، ځکه چې د امام صاحب شيوخ یا صحابه دي او یا تابعین دي. نو 4 زره استادان په علم الحديث کې وو چې د یو استاد نه لس اقلن حدیث د کړی وي، نو څومره احادیث زده شو د امام صاحب. دا خو مې اقل اندازه درته ویلې. د امام صاحب د شاګردانو شمیر بعضی اصحاب التراجم 3 زره ذکر کړی دی. دی یو شاګرد ته چې سلسل حدیث ذکر کړی وي نو سل په 3 زره کې 3 لکه شو تقریبا. سل چې په 3 زره کې ضرب کې نو 300 زره شو 3 لکه. په دوی کې سلو کسانو په علم الحديث کې ممتاز حیثیت لرلو چې دا د امام صاحب شاګردانو او د امام بخاری په شان د محدثین او استادانو لکه عبد الله ابن المبارک، یحیی ابن سعید القطوان، وکیع ابن الجراح، مکی ابن ابراهیم، مسعر ابن قدام، فضل ابن دکین، صاحب د مصنف عبد الرزاق وغیرہ. تبییض الصحیفه کی صفحه 4 کې تاسو وګورئ. امام وکیع ابن الجراح چې دا د امام بخاری په شيوخو کې دی، د امام صاحب نه 900 احادیث روایت کړي دي. امام ترمذی په کتاب العلل کې د عبد الحمید الرحمانی په طریقه د جابر جعفی او د عطا ابن ابي رباح په باره کې د امام صاحب دا قول را نقل کړی دی چې ما د جابر جعفی نه زیات دروغجن او د عطا ابن ابي رباح نه زیات بهتر څوک نه دی لیدلی. کتاب العلل جلد 15 صفحه 141. د دینه معلومه شو چې د امام صاحب قول په جرح او تعدیل کې معتبرو. دارنګ امام نسائی په السنن الکبرى کې په خپل سند سره د امام صاحب نه روایت را نقل کړی دی. امام نسائی فرمای اخبرنا عیسی بن حجر قال اخبرنا عیسی بن یونس عن النعمان عن يعني ابن ثابت عن عاصم عن ابي رزين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال ليس على من اتى بهيمة حد. السنن الكبرى ابواب التعزيرات باب من وقع على بهيمة. همدارنګه مشهور محدث ابو داود الطیالسی د امام صاحب نه یو روایت را نقلی چې حبک الشیء يعمي ويصم. جامع المسانید جل اول صفحه 23. ګوره طالبانو د تاریخ او د سیرت په کتابونو کې د علم الحديث په باره کې د امام صاحب عجیب واقعات ذکر شوي دي. دلته به د نمونې په طریقه ستاسو په خدمت کې 2 واقعي پیش کم. اول
مولا علی قاری رحمه الله د امام صاحب په مناقبو کې فرمایي چې ورځ امام صاحب او امام اعمش په یو مجلس کې یو ځای نو یو چا د یوې مسئلې پوښتنه وکړه. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله جواب ورکړو. امام اعمش چې جواب واوریدلو نو حیران شو او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته مخاطب شو. مخاطب ورته وی فرمایل چې من اين اخذت هذا، د دې جواب ماخذ څه دی؟ دا جواب او دا فقهي مسله دی، په کوم دلیل باندې ذکر کړه؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ورته فرمایل چې انت حدثتنا عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وانت حدثتنا عن ابي اياس عن ابي مسعود الانصاري، وانت حدثتنا عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وانت حدثتنا عن ابي مجلس عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وانت حدثتنا عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. امام اعمش چې دا واوریدل نو حیران شو او ورته فرمایل چې حسبک ما حدثت به في 100 يوم حدثتني به في ساعة واحدة. بس ده سلو ورځو کې چې ما څومره احادیث ذکر کړیو تا ته هغه ته ما ته په یو ساعت کې ذکر کړو. او به امام صاحب ته فرمایل چې یا معاشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادله وانت ايها الرجل اخذت بكلا الطرفين. اے فقهاء تاسو سپیشلیست ډاکټران یې، د دوايي د استعمال په ځای پويږي، نو فقها د حدیث د استعمال په ځای پويږي. او ورته فرمایي چې موږ پنساریان یو او دوا پروشان یو، او تا اے ابو حنیفه ته چې هم طبيبي او هم دوا فروشي، یعنی هم فقیه او هم محدثي. دویمه واقعه امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي چې کله به چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو شرعي مسله بیان کړه نو ما به دا مسأله یاد کړه او بیا به د کوفی په محدثینو باندې ګرځیدلم او د دې مسألې متعلق احادیث به میرا جمع کول او بیا به می دا احادیث په دې خیال باندې امام صاحب تور اورول چې امام صاحب به خوشاله شي. کله به چې ما احادیث واورول او فارغ بشم نو امام صاحب به زما په احادیثو کې تحقیق شروع کړو چې په دې احادیثو کې په فلان حدیث کې فلان نقص ده او په فلان حدیث کې فلان راوی ضعیف ده او په فلان حدیث کې فلان علت ده، لدی وجه قابل د استدلال نه ده. نو زما د ټولو احادیثو تشریح به وکړه او بیا به امام صاحب ما ته فرمایل چې انا عالم بعلم اهل الكوفه، زه د کوفی د خلکو په علم باندې عالم، یعنی د کوفی د خلکو ټول علم زما سره شته، الله پاک ما ترا کړی دی. د امام صاحب د علمی حیثیت د پاره په دلیل کې د امام صاحب یو کتاب هم درته ذکر کوم، کتاب الاثار. د امام صاحب کتاب په نوم د کتاب الاثار دا په علم الحدیث کې د امام صاحب په علمی مقام باندې شاهد دی. دا کتاب په فقهي ابواب باندې په حدیثو کې د ټولو نه اولنی کتاب دی. دا کتاب د امام مالک د موطا د پاره د مأخذ حیثیت لري. عبد العزيز راوردی رحمه الله فرمای کان مالک ينظر في كتب ابي حنیفه وينتفع بها. امام مالک رحمه الله به د امام صاحب کتابونه مطالعه کول او نفع به ترنه اخیستله. د کتاب الاثار راویان څلور دي، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر او امام حسن ابن زیاد رحمهم الله. او لکه د صحیح البخاری احادیث چې د شپږو لکو احادیثو انتخاب ده، نو همدارنګه کتاب الاثارم امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د 40 احادیثونه منتخب کړي ده. ابو بکر ابن محمد فرمای انتخب ابو حنیفه الاثار من 40,000 حدیث. امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب الاثار د 40 احادیثونو چوڑ او خلاصه لیکل ده. مناقب موفق المکی صفحه 95. یحیی ابن نصر فرمای چې سمعت ابا حنیفه یقول عندي صناديق من الحديث ما اخرجت منها الا الشيء اليسير الذي ينتفع به. مناقب موفق
یعنی ما د امام ابو حنیفه رحمه الله نه واوریدل چې فرمایلی چې زما سره د احادیثو صندوقونه دي، ما د هغوی نه ډیر لږ را ایستلی دي، هغه چې د ضرورت مطابق نفع ور باندې اخیستلی شي. علامه زبیدی رحمه الله په عقود الجواهر المنیفه کې د حافظ ابو نعیم الاصفهانی په سند سره د یحیی ابن نصر دا قول را نقل کړی دی چې زه یو ځل امام ابو حنیفه ته ورغلم نو کوټه د کتابونو نه ډکه وه. ما پوښتنه وکړه چې دا څه شی دي؟ امام صاحب وفرمایل چې دا د حدیثو کتابونه دي. نو ګورئ د دې واقعاتو نه دا ظاهره شوه چې په کتاب الاثار کې چې کوم احادیث دي دا د امام صاحب ټول احادیث نه دي، بلکې دا د امام صاحب ډیر لږ منتخب احادیث دي. د کتاب الاثار اهمیت د محدثینو په نیز د دینه معلومیږي چې دوی په خپل شاګردانو د دې کتاب د مطالعې تاکیدی حکم کولو. خپل شاګردانو ته به د دې کتاب د مطالعې علی التاکید حکم کولو او فرمایل به چې بغیر د دینه علم فقه نشي حاصلېدل. داسې اقوال ډیر زیات دي چې د امام صاحب په مناقبو کې په تفصیل سره کتلی شي. همدارنګه د کتاب الاثار چې د امام صاحب کتاب دی په احادیثو کې د دې کتاب اهمیت د دینه معلومیږي چې ډیرو محدثینو د کتاب الاثار شروح لیکلی دي او ډیرو محدثینو د دې کتاب پر رجالو باندې کتابونه لیکلی دي. د علامه ابن الحمام شاګرد حافظ زین الدین قتلبغا په کتاب الاثار و شرح لیکلی ده او یو مستقل کتاب د دې پر رجالو لیکلی ده. همدارنګه حافظ ابن حجر العسقلانی یو کتاب د دې پر رجالو لیکلی ده په نوم د الایثار لتذکرة روات الاثار. د دې کتاب ذکر په تعجیل المنفعه بزوائد رجال الاربعه کې کړی دی. همدارنګه په تعجیل المنفعه کې د کتاب الاثار ټول روایت را جمع کړي دي حافظ ابن حجر، ځکه چې حافظ ابن حجر دا کتاب د امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک او د امام احمد یعنی د ائمه اربعه د روایتو پر رجال باندې لیکل دي. د لامذهب وکټوري اهل حدیثو د سرګرو نواب صدیق حسن خان دا خبره په اتحاف النبلا کې غلطه ده چې د حافظ ابن حجر کتاب چې تعجیل المنفعه نومیږي دا د سنن اربعه پر رجالو ده، ځکه چې حافظ ابن حجر د تعجیل المنفعه په مقدمه کې صراحتا لیکلی دي چې د مقصد د ائمه اربعه د روایتو د رجالو تذکره ده. همدارنګه الحافظ ابو بکر ابن حمزه الحسینی د صحاح ستو او د ائمه اربعه د رجالو د پاره یو کتاب لیکل دی په نوم د التذکره لرجال العشره. په دې کې د کتاب الاثار ټول راویان ذکر شوی دي. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله علمی حیثیت په علم الحدیث کې د دینه معلومیږي چې کتاب الاثار لیکل دی. اولنې کتاب د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د په علم الحدیث کې. دویم کتاب جامع المسانید د کتاب الاثار نه علاوه لوی لوی محدثینو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله روایات په نوم د مسند ابي حنیفه باندې را جمع کړي دي. د دې مسانید تعداد تقریبا 60 ته رسیږي. په دې محدثینو کې ابو نعیم اصفهانی چې دا د امام صاحب مسانید را جمع کړي، حافظ ابن عساکر، حافظ ابو العباس الدوری او حافظ ابن منده او حافظ ابن عدی دا لوی لوی محدثینو د امام صاحب احادیث را جمع کړي دي. حافظ ابن عدی په ابتدا کې د امام صاحب سخت مخالفو، بیا چې کله د امام طحاوی شاګرد شو او د امام صاحب په علمی مقام باندې خبر شو نو بیا د سابقه خیالونو په کفاره کې مسند ابي حنیفه ولیکلو. دا مسانید علامه ابن خسرو د جامع المسانید په نوم باندې را جمع کړي دي. یو بل دلیل د امام صاحب د علمی حیات په علم الحدیث کې د امام صاحب د مرتبه لپاره درته ذکر کوم. علما فرمایي چې د امام صاحب په تصانیفو کې 90,000 احادیث دي. د امام صاحب د یو شاګرد د وینا مطابق د امام صاحب په تصانیفو کې 90,000 احادیث دي. بعضی کم ظرفه وکټوریان هغه اعتراض کوي چې موږ د امام صاحب په تصانیفو کې دومره احادیث پیدا نکړو. په حقیقت کې دا معترضین
یا د متقدمینو د طریقین جاهلان دي او یا تجاهل کوي. ځکه چې متقدمینو به احادیث په دوو طریقو باندې بیانول، کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوبول او مرفوعا به بیانول، او کله به د احتیاط لوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نسبت پځه خپل قول ګرځولو او د فقهي مسلې په صورت کې به بیانول. پدې کې فائدہ دا و چې په نقل کې به څه خطای راغلی و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به دا خطای نه منسوبېدله بلکې دوی ته به منسوبېدله. د دې لپاره درته زه مثال ذکر کوم. بعضو محدثینو حضرت عمر په متوسطینو کې شمیرلی دی، متوسطینو محدثینو کې، او شاه ولی الله په ازالة الخفا کې په مکسرینو کې شمیرلی دی. مکسرین هغه حضراتو ته وایي چې د هغوی روایات د 1000 نه زیات وي، او د حضرت عمر مرفوع روایات د 500 نه زیات او د 1000 نه کم دي. نو شاه ولی الله الدهلوی چې حضرت عمر په مکسرینو کې شمیرلی دی، وجه دا بیان کړی دا چې حضرت عمر به اکثر په دویمه طریقه حدیث بیانولو. نو د دوی زیات روایات د دوی د قول په طریقه باندې مروي دي. پیغمبر علیه السلام ته نه دي منسوب کړي، احادیث دي خو د خپل قول په طریقې ذکر کړي دي. د دې بل مثال دا دی چې بعضی تابعین فرمایي چې لأن نقول قال علقمة قال عبد الله احب الینا من ان نقول قال رسول الله. علم چې موږ دا وایو چې علقمه داسې ویلي، عبد الله داسې ویلي، دا موږ ته د دې نه محبوبه ده چې ووایو چې رسول الله داسې ویلي دي. دا د علقمه او د عبد الله اقوالم احادیث دي خو دوی ته منسوبه، چې که په خط نقل کې خطایی راغلی نو دا خطایی به دوی ته منسوبه شي. علامه ظفر احمد العثماني رحمه الله په انجاء الوطن به امام الزمان کې یو څو نور واقعاتم په تفصیل سره بیان کړي دي. نو امام صاحب هم احتیاطاً په دویمه طریقه روایات بیانول، یعنی احادیث به د خپل قول په شکل کې ذکر کول. که څوک د امام محمد کتابونه مطالعه کړي نو ډیر داسې فقهي مسائل به وګوري چې عین حدیث د هدایت ډیر مسائل عین حدیث ده. نو د دې تحقیق مطابق د امام صاحب په تصانیفو کې د 80,000 نم زیات روایات پیدا کیږي. او بل وجه دا ده چې ګوره دلته دوه خبرې دي، یو امام صاحب ته د روایاتو رسیدل دي او د روایاتو حفظ ده، او دویم د روایاتو بیانول دي. نو یو رسیدل د روایاتو او حفظ د روایاتو ده، او بل بیان د روایاتو ده. اکثر صحابه ته ډیر احادیث رسیدلیو او حفظ کړیو، لیکن بیان کړي روایات به اغمر نو. د امام صاحب شغلم چونکه د قرآن او سنت نه د مسائل او استنباطو، لہذا د امام صاحب ډیر روایات د حدیث په عنوان باندې پاتې نشو، بلکې د فقهي مسائل په حیثیت باندې پاتې شو. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله روایات دي، احادیث دي، خو د فقهي مسائل په شکل باندې ذکر کولې شي. ګوري طالبانو په اخر کې په امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باندې چې کوم اعتراضات شوي دي، نو د هغه اعتراضاتو اجمالی جوابات درته ذکر کوم. غیر مقلدین وکټوریان د بعضی محدثینو اعتراضات په امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باندې را نقلی. اول اعتراض دا کوي چې امام نسائی په کتاب الضعفاء کې د امام صاحب په باره کې فرمایي چې لیس بالقوی فی الحدیث، امام صاحب په علم الحدیث کې قوی نه و. ګورئ طالبانو، که د جرح او د تعدیل قواعد ته ونه کتلی شي نو د هیڅ محدث او فقيه عدالت او ثقاحت به ثابت نشي، ځکه چې په ټولو لوی لوی امامانو باندې د یو چا جرح شته. مثلا په امام شافعي باندې یحیی ابن معین جرح کړی ده، په امام احمد ابن حنبل رحمه الله باندې امام کرابیسی جرح کړی ده، په امام بخاری باندې امام زهلی جرح کړی ده. په امام بخاری نو کدی جرح ته وس اعتبار ورکی نو ټوله صحیح بخاری ته به کمزوري وای. په امام اوزاعی باندې امام احمد ابن حنبل جرح کړی ده،
حتی چې ابن حزم امام ترمذی ته مجهول وای. دارنګي پخپل په دې معترض چې امام نسائی ده په دې باندې ډیرو علماو د تشیع جرح کړی ده. لہذا د جرح او د تعدیل اصول او قواعد په نظر کې ساتل پکار دي. ګوره اول اصل دا ده چې د کم کس د کم راوی امامت او عدالت چې د تواتر حد ته رسیدلې وي نو د په باره کې بیا د یو یا د دو اشخاصو جرح اعتبار نه لري. وګوره مقدمه د احلاء السنن، دارنګه قواعد فی علوم الحديث جل ننس صفحه یوصل او شپږویا، دارنګه الرفع والتکمیل صفحه یوصل او اتوش او صفحه اتاتیا، دارنګه التعلیق الممجد على موطئ محمد صفحه 34، دارنګه التعلیقات الشافعیه الطبقات الشافعیه جلد 2 صفحه 12، دارنګه التمهید جلد 2 صفحه 22. نو د چا امامت او عدالت چې د تواتر مرتبه ته رسیدلی پاغه د هیڅ چا جرح ته اعتبار نشته. دا د ټولو جرح نه ما درته اجمالی جواب وکړو. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله عدالت د تواتر مرتبه ته رسیدلی دی. پسلګونو لوی لوی علماء او محدثینو د امام صاحب د علم، تقوا، دیانت، زهد، حفظ او ثقاحت او امامت او د اجتهاد ستاین او صفت کړی دا. که تاسو د دې فهرست غواړئ ان شاء الله چې په بل درس کې به درته بیان کو. دویم جواب ګوره دا ده چې د امام نسائی چې کوم جرح ده د دې جرح ناقل حسن ابن رشیق ده، کما فی کتاب الضعفاء صفحه 34. د دې جرح راوی حسن ابن رشیق ده، د دې جرح را نقل کون کې. او حسن ابن رشیق یو د هغه کسانو نه ده چې په هغه باندې حافظ عبد الغنی او داری قطنی جرح کړی دي. وګوره جل اول صفحه 10. او د اصول الحديث یو اصل او قاعده دام ده چې یو کس په خپل مجروح وي لکه حسن ابن رشیق، نو د مجروح روایت قابل د اعتبار نه ده. نو د روایت نه د امام صاحب مجروح کېدل لغو او باطل دي. دا په خپل مجروح ده، دا چا چې دا جرح را نقل کړی ده. او دریم دا چې د چانه دا جرح را نقل کړی ده هغه امام نسائی ده. امام نسائی د هغه معنتینو او متشددینو نه ده چې د امام بخاری او د مسلم په زیاتو روایاتو باندې محض د تعنت د وجنه جرح کړی ده. لکه حافظ ابن حجر العسقلانی په مقدمه د فتح الباری کې چې لیکي احمد ابن صالح تحامل عليه النسائی. احمد ابن صالح چې د امام بخاری راوی ده امام نسائی ور باندې جرح کړی ده. الحسن ابن الصباح البزور تعنت فيه النسائی. حسن ابن الصباح البزور چې د امام بخاری شیخ ده امام نسائی په جرح کړی ده. دارنګلی کې حبیب المعلم متفق على توثیقه لكن تعنت فيه النسائی. حبیب المعلم چې د په توثیق باندې اتفاق ده لیکن بیا امام نسائی په تعنتن جرح کړی ده. محمد ابن حماد دا د امام بخاری د شيوخ نه ده، ضعفه النسائی بلا حجه. امام نسائی ورته ضعیف ویل ده بلا حجته. محمد ابن بکر البرسائی لینه النسائی بلا حجه. نو ګوره دغه 15 راویان درته ما ذکر کړو، د دوی په ثقاحت باندې اتفاق ده. او امام نسائی بدون د دلیل دا ټول ضعیف ګرځولې دي. او په تهذیب التهذیب کې ابن حجر د حارث ابن عبد الله په ترجمه کې لیکلي دي چې حدیث الحارث فی السنن الاربعه والنسائی مع تعنت في الرجال فقد احتج به النسائی في مع تعنته. یعنی د حارث حدیث په سنن اربعه او نسائی کې موجود دي او امام نسائی سره د دینه چې دا په سلسله الروات کې ډیر متعنت سخگیر دی مگر د حارث په حدیث باندې استدلال کړی دی. نو دلته موږ د نسائی تعنت یعنی د سخگیری ذکر دی. او علم سیوطی په زهر الرباع على المجتبى کې لیکلی دي چې فكم من رجل اخرج له ابو داود والترمذي وتجنب النسائي اخراج حديثه بل تجنب اخراج حديث جماعه من رجال الصحيح. یعنی ډیر راویان چې ابو داود او ترمذی ترنه روایت کوي خو امام نسائی په روایت کې ترنه ځان ساتل دي. او ډیرو هغه کسانو چې د صحیح بخاری راویان دي ډیر داسې کسان دي نو امام نسائی د هغه د احادیث نم پریز کوي.
دا هو حدیث هم را نقلی. نو ګوره د دې تصریحات د ابن حجر او د سیوطی او د نور محدثینو نه دا معلومه شو چې امام نسائی د معنتینو د جملې نه ده. نو د داسې کس جرح به د هغه امام په باره کې څنګه قبول شي چې د هغه په جید الحفاظ والی او ثقاحت باندې لوی ثقات او نقاد د فن قائل دي. داغه په علم، تقوا، دیانت، زهد، حفظ، ثقاحت او امامت په هغه باندې اتفاق دی او تواتر ته رسیدلی دی. دام درته وایم چې هغه کتاب چې اصح الکتب بعد کتاب الله منل شوی دی، یعنی صحیح بخاری، د هغه بعضی روایتونو باندې هم د کثیر الغلط او د الخطا جرح منقولی دي، او امام بخاری د امدغه سراویانو نه په خپل صحیح کې روایتونه کړی دي، لکه چې د فتح الباری په مقدمه کې ذکر راغلی دی چې قبیصة بن عقبه قال احمد بن حنبل كان كثير الغلط وكان ثقة لا بأس به. امام احمد بن حنبل فرمایي چې قبیصه ابن عقبه چې د امام بخاری شیخ دی ډیر زیات غلطی کوونکی دی، خو بیا هم ثقه لا بأس به دی. دارنګه وضاح ابن عبد الله قال ابو حاتم كان يغلط كثيرا. ابو حاتم د وضاح ابن عبد الله په حق له فرمایي چې د ډیر غلطی کولی. جریر ابن حازم امام احمد ابن حنبل د تکثیر الغلط وی، او سلیمان ابن حیان په باره کې امام ابو داود وی چې دا د حافظی د کمزوری د وجې په روایت کې غلطېدو خطا کېدو. عبدالعزیز ابن حجر د په حق له ابو زرعه عبدالعزیز ابن حجر هغه فرمای چې قال ابو زرعه د عبدالعزیز ابن حجر په باره کې ابو زرعه فرمای چې د حافظه خراب و او ډیر کله ته به حدیث د خراب حافظه د خرابوالي په بنیاد د حدیث په بیانولو کې به غلطېدو. نو اوس کچرته کوم کس د کثیر الغلط په وجه باندې ثقه او صدوق راوي ضعیف او قابل ترک غني، نو پکار د چې بیا صحیح بخاری ته د اصح الکتب په ځای باندې اضعف الکتب ویل شي، ځکه د پراویانو باندې دومره جرح دي. او یو بل خبرم درته کوم چې ابو عبدالرحمن النسائی سنن نسائی چې مجتبی د سنن کبرا څخه منتخب کړي دي او هغه په خپل اقرار کړی دی چې په دې کې ټول حدیث صحیح دي. د سنن الکبرا انتخاب کړی دی د مجتبی په نوم. دا د مجتبی انتخاب هغه وکړو چې کله سنن کبرا د وخت امیر ته هدیه کړو، هغه ورته ویل چې آیا په دې کې ټول احادیث صحیح دي؟ دا ورته ویل چې نام. نو د وخت امیر ورته وی چې صحیح حدیث ترې منتخب او جدا کړه. بیا یې وروسته انتخاب ته د مجتبی نوم ورکړو چې نن سبا په نسائی باندې مشهور دی. د مجتبی د صحت قول نور محدثینو هم کړی دی، خو بیا هم ګوره په دې کې موضوعي روایات دي. د فضل القزوین په باره کې چې کوم روایت ذکر کړی دی دا موضوعي دی. نو به هر تقدیر دا قانون په خیال کې ساتي چې د چا امامت او عدالت چې د تواتر مرتبه ته رسیدلی، نو د په حق له د یو او یا د دوو اشخاصو جرح ته هیڅ اعتبار نشته. مقدمه د اعلاء السنن قواعد فی علوم الحديث جلد النس صفحه یوصل او شپږ اویا. څنور اعتراضات هم دي که تاسو علی الاستيعاب دغه اعتراضات او جوابات غواړي، نو د الله په فضل باندې په احقاق الحق کې شهید الشیخ مولانا عبدالسلام رحمه الله په نعمت المنان کې پاغي کې یو رساله ده په احقاق الحق کې. نو هغه رساله کې د دې اعتراضات علی التفصیل ټول جوابات موجود دي.